جی فرمائی بریدہ عبداللہ ابن ابو موسیٰ مغرار بن نبی صاحب بعد ان افتتح خیبر نفس فقسم لنا من لے تقسیم کی سراحلا من لے راکا ولم يقسم لأحد بل چالے ورنکلا لچی فصل مکی تحاضر سوا زنونا مولانا صرف دیلم دا غنیمت کی سند ورکڑے دا خمس نے ورکڑے دا دیلم دا غنیمت کی سند ورکڑے ورکڑے دا خمس دور پسیشا ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا اسامه عن مالك بن انس قال حدثنا داوود عن ابي سعيد وقال في مبيان عن سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول استثنى خفتك خيبر وغنيمتك من ذهب حاصل في النفس انما غنمنا من غنيمتك بقر حاصل في الابل متاع او حوائج بازونا ورے بیا سوالو کا کہ ابو هريره کوم ځای په خیبر او دې افتتحنا خیبر او افتتحنا دې په کې نو دا ګوره ماته ته وې چې نور صحابه فتح کړي دي دې ذکر راځي دقه دلیل مقلدوي استاد وکړي په مسله د کلام په صلات کې را بشي ان شاء الله مسله د کلام په صلات کې حدیث ذواليدين کې ابو هريره وی صلینا مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ وايي ابو هريره باندې کې نو ذواليدين په بدل کې وفات شي او نو مستقول تحت مدلل شو ها طبعا ما الله بكاري ان شاء الله حدیث چې ابو هريره دې کې نو او افتتاحنا وي نور مرګوري فتح کړی دا نو دې ځکه افتتاحنا وي هغه ما مثال درکړو لکه بعد په بدر کې او طالب غیر او صاحب دې تقدیر کوي زما خبره وکړي چې هغه خدای خاصه متعلق دا خبره کړې و حالانکه ما نه د خاصه خبره د عرب ذات نه اورېدلې ما جګر د بل مرګ تکرار کوي او ما څه دا څه وایي دا د ابو هريره رشوا ولم نغنم ذهبا ولي ذهب في السفر وكم نور سيزون لري زمخ كده ثم صرفنا مع رسول الى وادي القرى دا تقدي وصرف لار مرګري شوی چې خیبر پته شو ابو هريره ورسه وادي القرى وما وقت على سامت يوم ريو ده نبي الاسلام تو دارن بدعمه امداد احد بن الزباب فهديك والعود عبد النبي لم يقصد بن الزباب قبيله وبينما هو لمن عم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكو زويه اكجاوز النبي عليه السلام كان صوت تفاصيل كم شيء بدل في كناك زو نادى رابط بدعمته صحم يوغشي عائر نمعلوم سنة وانا فتنا لقي لسيد رشد كبدين حتى أصابه رسول الله رشد عبد الله وقال الناس هنيئا له الشهادة شهادته ولا مبارك وليه أفلة كغزوته چې واپس راځي تر څو ته رسول نه رسیدلې نو هغه پورې سوال کی کبر شو شهید بقري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولنا شهادت ولني مبارك والذي نفسي لا بغاد غندې وکړه لکه سموي ان الشمله اغصادر اصابه دې رسیدلې بلاد العبد سعادت يوم خيبر من الغانم لم تصب ندي رسیدلې دې سعادت تقسیمونه تقسیم نه مخکې چې کړې بلېږي بدل کې او دنیا شهادت بلا وشو بلا في اثر استهزاء تهكما غندي وي هذا فقور ببليغي راغي وصريح الى سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك وتسمير الله يا تسمي فقال هذا شيء كنت اصبت سيبدا ما قلت ما كنت معمولي شيء له بس ما كنت تسمع شيء بقول غندي هلك بده بوجي اقول يا تسمع معمولي غندي ده ترمن التعب كده لا معمولي شيء خديك غلط نشوف وقال رسول شراك من نار يعني أتيت بشراكين من نار سنة فإذا نبي رو بتابع نمبدا فقور كمالية إذا نمعلومة شو شد غنيمتنا بدا قسمتنا مخي يوشي نحلي يوشي جازم بكشتا يغا فوق وراك خير ده اشتيشي ولي ذكر حقيقي هذا هو منسخة معلومين كده كده سبيل غنيمتنا لو في دا اثر د سرقه او د غلول د غنیمت دا په شهادت باندې دی دا په عمل باندې دی او دین نه معلومه شو تعالی حساب طریقه شو فتاوله کې حالات په اور د جهنم کې بلیږي د نتاوله یعنی الله په اور د جهنم بدل کو دا شراک په الله بدل کې په اور د جهنم باندې د مخکلان شوا ومن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا كذا يرى النبي لولا خشيته
عمر فاروق رضی الله عنه وی دا یاره نه وي چې پرې به د اخر د خلکو ببانا فقیران لیس لهم شیئا د اخر خلکو غم د اخر پیژنئ چې دا اوس وروسته مسلمانېږي او را روان دي د دې لپاره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله به علاقه فتح کړه نو سامان به بیت المال له ساته خمس به مکمل بیت المال کې جمع کړه به چا له نه ورکاو او بعضې ځمکې به یې مختص کړئ دا چا لپاره دي دا چې کوم خلک اوس راځي مسلمانېږي نوې نوې راځي هغه فقیران دي غریبانان دي چې امیر د راځي لپاره شو نو که د دغې لوستلو مسلمانانو فقراو حق مې نه وي نو ما به دا خمس بیت المال نه وي ساتلی دا به مې پر مجاهدینو پرې خلکو تقسیم کړی وي لکه څنګه چې نبي علیه السلام خیبر تقسیم کړ په ټولو صحابو باندې د مناسبت تبع اما والذي نفسي بيده لولا کدا یې نه چې پرې ودم اخر د خلک بپان فقیران اخر څوک دي چې د روس راځي مسلمانۍ کې لا تر شیء د بپان معنا شو ما فتحت علي قريه یو کلمه په معنا فتح شوی الا قسمتها مگر دا کلمه تفسیر کړی وي کما قسم النبي صلی الله علیه وسلم ولكني اترك لكن پرې بعد طریق خزانه لهم محفوظ خزانه محفوظ کنا محفوظ داونه د اخر مسلمانانو لپاره یختصمون هغه خپل نفس تفسیر دا به فاضل مکه پرې خاو دی چې دا د بیت المال دی د بلو څو نه وای چې دا فقیران مسلمانان برابر هغه له ورکړي دې ځان له پاتې کې خیبر کې پیغمبر علیه السلام د سر ازمکه نه پرې ښه د خیبر په څومره وا هغه په ټولو صحابه باندې مکمل تقسیم کا او يهوديانو له پني مورفا او بیا چې يهوديانو له پني مور کوته وي کیف حالهم اوس کوم پرې خو دې د تاسو مونږ پرې دا راغله د پټي د ذکرو تاسو کیف حالهم کله تاسو بشپې ته نه ګورئ وخت نه ګورئ تخته بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې عمر سے بیا وته وی تاسو ریحا او تیمات ده دا اوس کوم ځای کې پراته دي هغه ویل نو ابو القاسم پریخیو وی هغه ما خبر یاد ما ته یاد ده چې ته وی چې دا څه وخت براشي چې بیا بشپې منډه وای دروازه به منډه وای وی دا په موږ سره غوځای لکه ټوکې را سره کړی وی ټوکې نه دکړي پیشن کوي دا نو دا یو شاله نو څه پسې شاله وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابي وحيد عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه اخر المسلمين تداير نبي نو پته شي عليه په صحابه یو قريه لا قسمتها كما قسم لكم خيبر شابته ابو هريره دا وقت خيبر فتح درجه ابو موسى وسأل سؤالك ابو هريره عليه السلام نتبال الاسراء خمس كراكا بعد زمن سعيد بن العاص ابان سعيد بن العاص ويري اغولا تعطي مور كود الله رسول دا مور کو دا مقصد ته چې دلته مور کوا چې دې خو په جنگ کې نو شریک دي خروج توراغه اصل کې دا ابو هريره مقصد ته چې د خمس خبره دا ابان دا خیالو چې د سره ورکی اذا سره د اول کې سبب بل مغوال بل مغوال بل مغوال بیا به د مجاهدینو چې کم غنیمت ته ابکر شي بلا توفی ابو هريره سوي یعنی په بدنیته نو هغه یو مسله ورته مخکې ابو هريره سوي هذا قاتل ابن قوقل باغی ابانی رضو کو ویتخو دا ابن قوقل صحابی قاتل تا زمان مخی خبری که او زمان متعلق پیغمبر علیہ السلام لغلط مشوری ورکی چی ما ورکو یلکا کوئی که پا خبر دوار اجتحادی غلطه کی دی تا ابو هريره مقصد داو چی سن راکی خمس او زخم مسکین فقیر مسافر خمس کی محق کی اغا مقصد داو چی سر ولا ورنکی خبر توضیح دوالو نکړه اختلاف راغی ته قاتل د ابن قوقل مړه تاسو ابن قوقل صحابي وجه تم خبرې کې دا د کافر په صف کې ابان ابن سعيد بن العاص او ابن قوقل صحابي نو هغه وخت چې کوم جنگ شو ابن قوقل رضی الله عنه شوی تاسو پوهیږئ تاسو وحشي له حمزه شهید شو یا مسلمان شو سعيد ابن ابان ابن سعيد بن العاص ثلاثه ابن قوقل شهید شو خو مسلمان په دوله پیغور ورکړ اصل کې ابو هريره نو راغي پورا آداب نه دی خبر فقال اورته وی ابان وعجبا او افسوس دی لو برن وبر تدلر تشو بقدوم الضاد غرنا وبر ستوي کېږي بعض علما وی نولی ته وي سنار او بعض حضرات وینا دا د دوبو په شانته یو حیوان دی په دې غرونو کې او بعض حضرات وینا وی وبر د زنګلی مګی تا وای
په دې ځنګل کې یو قسم نه گئی په دې اونو کې ګرځي په دې اونو کې سوري وباسي وګدا مخوکه لري په اسلام آباد په دې ځنګلونو کې ما لیدلې ګلې وته نو څوک چې وبر څنګه نو مولي تا وای او څوک د دوبو یو قسم دې د دوبو او څوک چې نه د صحرایي او ځنګلي مګي تا وای نو د ابو هريره تاسو چې تاسو خبره احکامات شرعیه نه خبر اوس د غر نه راکوسي او د غر عیاذا بالله زبې وېما د غر یو حیوان دلاسه ته په ما اعتراض کوي ولې اخو چې ما وجلې اوس براشي رستو نو دا وخت کافر وما مسلمان دي شکر ته چې خدای زما په لاس جنت ته ورساو او کزي وجلې وي نو زه به دا د لاس دوزخ ته تلم نو دا خشوه کزي وجلې وي خو دې خشوه چا نه مړ کله مسلمان وي بیا ما وجلې بیا ما لپاره پیغور نو شکر دې چې زما په لاس خدای غمړ کو زه کافر او جهاد کې مړ شو چې کم فالا جنت ته کافر ومه دا کافر دلاته چې جنگ څوک مو چې جنت دي دا شکر دې چې زینې موجري غري د بکم فاضل ما دوزخ نو ابو هريره باندې دا ستن کې وبرت مثلونه نه خبرو په اعتراض نه دې په اعتراض قدوم الدوان هغه غرض چې د یمن او د مدینه په دامیاس کې دی پیدا کوشي ويذكر عن الزبير عن الزهري قال اخبرني عمرو بن سعيد انه سمع ابا هريره يخبر سعيد بن العاص دا سعيد بن العاص سوكو د ابان فلارو او دې د معاویه په زمانہ کې د مدینه والی د معاویه په زمانہ کې لومبه د مدینه والی سعيد بن العاص ته نو د ابو هريره ولا خبر ورکړي ها ابو هريره ولا خبر ورکړي ته وایي ابعثا ولې نبی له سلام ابان لرا یو سریا د مدینه منوره راغزویلې سعيد قبل نجد قال ابو هريره فقدم ابان واصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها لکه امر استراغله خیبر فتح شوی دی لیکن هغه ځان حقدار ګڼي و چې زم جهاد ته طالع کړو نبی عليه السلام ته هم ځان حقدار ګڼي چې د خو دې سریه کې جهاد ته لګل تاسو دا فتح کړه ما بل سریه نه رالم حق مکیږي پدې وان حزم خیرهم وردی حافظون دا موږ د اسونو پړي للیف د کجورو د پاڼو نه جوړ دونه وته یاد ده دې ابان سره کوم مرګي او اثرې دتل چې کوم اصولو کې کوم پړې چې د سره جوړ شي دا هغه ته ځای قال ابو هريره قل يا رسول الله تقسم لهم ورقه او کته چې مخکې راځي چې ابان وي ورقه دوه په وله اعتراض دي لمر کو دي هم jihad کې نو د دې په اعتراض کې دي jihad کې ولا ورکه ابان وینا د jihad کې نو خو د jihad د وته بل مقصد دی لګلم چې غیر نوم لګل دي کې بشریک شوی او ته خدا غته را دي د خیبر قال ابن انت بهذا انت تقول بهذا يا وبر لا خبرك طلع شريعه نفس خبري فحذر جترا كوشي ذا الدوار قرنا وفتيت كنا ادوم الدوان وقال انسان يا ابان كيس فلم يس دوار له ورنا كديرو خبر اساس نه مو ولا لا ورقه او نه ابان لا ورقه چې کوم خلق شرکت نو کړی هغه کې صرف ابو موسی اشعری اصحاب السفينين غیله ورکړي هم د خمس با شابه دا ټول روایت بالمعنى دي يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل یو خدای jihad کې شریک نو او دویم څه دی قاتل ابن قوقل دی هغه دې اعتراض وکړ ابان وی بوا عجبا لك وبر تدعد على كسر تدعد قصر كسر د قدوم الطعن قرنا ينعم ما عيب لګي ينعم على في غور راکي علي بما ذا اغتري اكرمه الله بيدي غلا خدای عزت ورکړه ما خلاص شهید شو د کافرو جهاد في شيء وجنة السلام ومنعوا الله منك اغير جزرة ابن قوقل ايوينني بيدي الله جزرة الى خلاص دين الله منك لما تدليل بسو ذا خلاص شابته او ذا كافر وما الذي وجري بدولا نو دا دوار په یو بل اعتراضونه کړی دي دا مقصد دا چې ابو هريره لور کې د خلک مغواړي نو د افغاني مين مستقام شو لا ختم شو او ځاني مستحق غنه چې د جهاد د بل سړي ته لګره او قال ته نو لګره خو دې کې دم شریک شوی اقصد کہ رسول اللہ مبارک او داغه مرګري فی سبیل الله او عزت ابو هريره خو د خپل کړي وطن نه راځي او ابو هريره مقصد سو چې څنګه جهاد کې شریک نیما او تماته چې صحابدار او تل شریک نه تبع ولې حقدار تمام وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم استاذ ولې ابو بکر او سوال کو د ابو بکر د میراث په نبی عليه السلام
د پیغمبر علیه السلام په مال کې ما د میراث را فاطمې وي ځکه د لور دې وخت کې بل لور نه نور مخ وفات شوی او د لور چې یوي د پلار په مال کې نصف رسیدي نه زمان مما ذا اغنى افاء الله عليه بالمدينه بني نذير وفدك وما بقي من خمس خيبر د خیبر په مال کې خمس پاتې او مولانا ته خمس کې د اقارب د نبی صلی الله علیه وسلم کې اوس وکړه نو چې هغه کې کم باقی پاتې شو اقاربونه هم ټولونه نو دلیل راځي چې د مالک نبی رسول الله او پیغمبر د وفات په دغه طریقه دا ما په کې اقارب له ورکړي ابن السبيل مساکین ټول له ورکړه ابو موسی دی پکې ورکړه صفات دي نو کوم ما د رسول الله مبارک نه پس پاتې چې متصرف هغه تر وفات پورې ما افاء الله عليه بالمدينه چې اموال د بنو نذیر دي کویږي فدک دا د خیبر طرفوا کې د يهوديانو علاقه او فتح شو او ما بقي من خمس خیبر هغه کې تقسیم کړو اقارب وغيرها قال ابو بکر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا نور لمن نبی رسول مال وغيرها کې دا مشهور خبره ده ما تركنا ما موصول دي الذي تركناه على المقدر ابو صدق لما ابدا طول مسلمانانو د فرض صدقې لما څوم میراث انما ياكل قربا فاطمه را غير الوارث قربا الله محمد في هذا المال وإني والله لا يغير شيء نبذل من كده الصدقې لنبي الاسلام حال الذي كانت لا شيء عليها غير حال باندې په زمانه د نبی الاسلام ويګي میراث څه ده رسول الله بارك فرمایي دا نو رسول الله حدیث څومره مشهور دي چې صحابه ته پته ده ولا اعملن فيها بعمل فقل اموال بهذه طريقه تعمل به فيه به ضمير ما تراجع كما بما بهذه طريقه عمل بهذه طريقه نبي الاسلام فابا ابو بكر يسعى الى فاطمه بنت عائشه وجدت فاطمه بن غفار وتشوى ابو بكر في ذلك فهاجرته وزرع خبر منه فلم تكلمه حتى توفي الوفاة تقول له ترى خبره فاطمه نبات حضرات دا وظاهر باندې مسؤول وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر شپږ میاشتې د نبی رسول الله په ظاهر دی فلما توفي الى وفاته دفنها زوجها عجوز ليلا تشبيه خطا ولم يسن بها او خبر ورنه بها بوفاتها ابا بكر وصلى عليها وجنازه بصلاه مولانا سے زاد رايوز الفيزا بلکې بعض علماء دا ابن شهاب الزهري غلطي ہے بچا نه دي شهاب الزهري غلطي ہے ما ته وګورئ ما ته وګورئ تاسو نه تاسو کومه چې دا فاطمه د حضرت ابوبکر سره کېده ایسن ترشته دار دي د بنو تیم قبیله ادب بنو هاشم سره صفلی ورته دغه یو خپل ویدا چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها مېره مور عائشه ده د ابوبکر مېره خپل خپل لور د ابوبکر لور هغه د فاطمه مور وي بیا به نکاح کېده نو خپل نه د رشتہ دار نه یو دوی مداوا چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېر زیاته غمجنه وه علیه السلام په مرګ باندې صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا غمجنه او درې چې حیانات او ډېر زیات او سلورم دا چې شپږ میاشتې پس وفات شوی نو چونکې دا په کور کې دننه به ناسته او بار به نه راتله او ډېره زیاته فکر منه وه نو راوي ګمان دا وکړي چې یو سره واټره خبرې سره رشتهداري مسله څه ده چې ورسره خبرې کوي هلکه په دې خبره پوهېږې څه رشته نشته هېڅ رشته نشته خبره خلاصه رشته ورسره نشته د فاطمې رضی الله تعالی عنها نمبر 1 دویم دا ده چې ابوبکر ځان د خلافت د امور کې مسلوف دی درېیمه دا ده چې زر وفات شوی دی څلورمه دا ده چې غمجنه وه د نبي هم په وفات پنځمه دا ده چې حیا پکې ډېره زیاته نو په دې امورو نه دا تعبیر چا کړی دی چې ګنې دا د ابوبکر سره ورانه ده او حجر یې ورسره کړی نو هغه حدیث رسول الله مبارک الله رسول ما ترکنا نو که چېرته خبره د ابوبکر د شریعت خلاف وه نو دوی به حدیث پیش کوي دا یوه خبره ذهن کې ورته په دې خو پوه شوې که دویمې خبرې نه راشي دا د زهري نه غلطي شوې ده ولې په بعض روایتو کې راځي چې جنازې حضرت ابوبکر صدیق کړې ده عیني روي د روایت عیني حافظ ابن حجر فتح الباري کې روي
چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها جنازه ابوبکر کړه خپل جنازه ابوبکر صدیق عینی مروړي روایت حافظ ابن حجر فتح الباری کې مروړي جنازه کړه اصل کې دلته زوري خطا شو تو کوم ځای کې خطا شو فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت کړو چې زما جنازه شپې کړه او زما د جنازې نه مړ خلک نه خبره او کستا خو خیالي نو د دې ښځو د دې کټ د پاسه یو شی پروت دی مونږ ډولی ورته وایو سړوني او د ښځو یاد دی څادر برې دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یو وینځې وې په حبشه کې چې ښځې مړې شي نو دا دغه شی جوړوي حبشه کې چې ښځې مړې شي او جنازې راوړي دا چل کوي نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت وکړ چې الله کوي چې زما کله زمړه شمه نو یو به ما د شپې خښوي ګوره حیا پکې راځي او دویم زما د کټ د پاسه به لرګي کېدی په هغې به څادر واچوي حبشې خلک یې ورته څخولو چې زما کفن هم څوک ونه ویني حیا زیاته وه ډېره زیاته حیا ناکه وه نو دې نه دوی دا تعبیر وکړو چې ګنې مقصد یې دا و چې ابوبکر خبر نه شي او په ما جنازه ونه کړي اخو امیر المؤمنین د حضرت ابوبکر هغه ته څنګه خبره وپاته کېده د فاطمې کور خو د عایشې د کوټې سره خوا کې و الله اکبر وی دې خبر نه شو علي جنازه وکړه یو د رسول الله مبارک نور دی وفات یو مدینه کې څوک نه خبرېږي لکه تاسو ذهن دا مني چې د رسول الله مبارک نور دی وفات او اهل مدینه دي نه خبر او ګاونډ د عائشه دا دیوال دې پکې نه استه نږدې د عائشه بیبي سره نو عائشه ته څنګه خبرې ده او امیر المؤمنین دی او څنګه خبرېږي او قبر ولا کنه څنګه خبرېږي او جنازه ور باندې کوي څنګه خبرېږي اوس عقل نه باندې خبره صرف هغه دغه وصیت کړی چې د شپې به جنازه کوي کومه ډېر خلک په ما خبره وي فقط کفاته ملاشي واچوي نو هغه نه دا تعبیر شوی دی نو معلومه چې مثبت اولاوی په نسبت راجحي په نسبت د چا د نافي کوم روایت په راغلي چې ابوبکر په خپل جنازه کړی دا د فاطمه رضی الله تعالی دا د زهري خلیدي ده ها او د مورد کړی دا دوه په شیشه اوس بل خبره راشه وی خبره ورنکړه حضرت ابوبکر تموتي وصلى عليها دې کې دوی استراب هم دي په دې کې شته اعلان ناقص بین السطرين لیکلي دي چې وعند ابن سعد ان العباس صلى عليه یعنی دا خبره وکړه چې دا روایت مسترب هم دي دلته بیا دې په جنازه وکړه بل کې عباس دې چې هغه په جنازه وکړه یو روایت کې دا دي چې ابو هريره په جنازه وکړه یو قول کتاب چې ابو هريره وکړه یعنی دا روایت هم راوړل دي او بل کې دا دي چې ابو بکر صدیق په جنازه وکړه دا مخکې شو د رسول الله مبارک اغلو چې څومره مینه د ورسره او څومره غمجنه درمنه په کور کې ناشته ده په ډېر څه درمنه وکړه حضرت انس نوې چې موږ چاریانې او بیلچېره په وګړې او را روان درته لار کې ولاړ اطوابت انفسکم لونه مو خوشاله شو چې تاسو د الله پر رسول الله خوري ورواړوي دا دومره غمجنه فکر منه اشپه مې په صفات مش نو دین خلق دا تعبیرات کړی بالخصوص دا اعتراض دی په زوري باندې لګي لوکه په شاه تعبیر لپاره د خلق توجه وا وجود د فاطمه لکه د رسول الله مبارک جمعه د فاطمه خاوند فلما توفي وفات شو فاطمه استنكر علي وجوه الناس ولې د علي بیعت نو کړي خپل وجه راشي په دې وجه نه چې ابو بکر خبر نه کړ جنازې نو ځان نه جنازه بیا دې څه ورنه ولې نو کړي فجر روانه د حضرت علي لپاره توجه د خلکو ته رسول الله مبارک جمعه او فاطمه خاوند فلما توفي استنكر ناشنا ور خلق مخونه د خلق ناشنا دا چې د خلق هغه مين سره نه فلتمسا تدرك مصالحه ابو بکر ومبايعته بیعت سره کوم د خلق توجه سره کوم صحابه کو د شریعت تابع شریعت کې د ابو بکر صدیق سره د بیعت نو کړو صحابه په دې خپل ټول نه دي بیعت نو خلق هغه توجه نه ولم يكن نو چې بیعت سره راځي فأرسل مصادر ليجا إلى بكر الإنتنا المدرسة ولا يأتنا أحد معك يوقف بالله كراهية الذي كراهية عمر حاضر
عمر نه یې دې وسره وقال عمر ابي مشير حضرت ابو بکر سینیئر مانستر چې وته خاص مشیر هغه ته مشوره وکړه چې دا څه علم وایي اذا ترى رسول الله عليه اقول لا والله لا تدخل عليهم وحدك يا واد المون زبد سرزم وقال ابو بكر وما عصيتهم ان يفعلوه عصى التوقع دفار ذلك وما عصيت يا ما عصيت تدي توقع امید ملرا يا ما عصيت تدي دون نلرم هم الذي اهل علينا ان يفعلوه بكتب ذا كان ما صار كم كان يتفكم كاريري يستغل الدون يبدل الدون قتلنا استغل الدون يثبت توقع ما عصيت ثم لرا يا ما عصيت تدي لرا والله لآتينهم فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي فقال علي تسوي إن قد عرفنا فضلك وظلت قرب فتولد بذبيعته ولد عليك إن قد عرفنا مستفضلا بجن أو إن قد عرفنا متفتر ما هذا شيء أعطاك الله تعالى خلال ذلك يرى تقدم في الإسلام دي نمبرك أو أغداد كده في عمر الإسلام بخليفة أو في عمر الإسلام عليه السلام بسفر دي ولم ننفس عليك خيرا مغسيالي نكو على مقابله الفرادي ومقابله استاذ الخير استاذ الخير كتاب خديكم خلافات ذات خلافات بكسيالين كم خير ساقا اعطاك الله ساقا وجه ورقه داخل الله تعالى ولكن خفف ديو استبدت علينا بالامر تا استقلالك من بالامر الخلافات مصر مشوره دي ولا هرګه ګیلا پدې ده حدیث ورته وایي ګیلا پدې ده ولې د پیغمبر سومه من بنو هاشم یو دا عليهم خاندان ولای نو تاسو انت خلیفہ شوي او موږ سره د مشورو شو نه عباس خبر نه خبر د پیغمبر خاندان ول خبر نه په دې مونږ ګیله مانی دې یو ګیله په دې ده د پیغمبر زومه زه خو ته متقدمین د اسلام نه په لکه جوړو به اسلام ورو ته رسول الله مبارک خاندان سره دا مال راکه جواب چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان څوک په دې کې داخله دعوه تو ځان له خلافت تخصیص وکړو انکار په دې وجه نه کوم چې اهل هغه منم قد عرفنا فضلك قدرتنا سره فضیلت پیژنه چې اول اهل پیژنه وما اعطاك الله خدای درکړی دا رسول الله مبارک لومبي نو مستاغشت لومبي فمن ولم نسالك ترنه کو باغ خیر کې خلافت ساقه الله دې الفاظ وګورئ متأكد وګورئ قد عرفنا فضلك ياو قد عرفنا ما أعطاك الله دواء وترين ولم ننفس سيادة التلميذ وباع خير ساقها الله خلال ذلك ساقها الله هنا معلومي كده الله ذلك ولكن استبدلت استبدال طبيعي مستبد أصل داخل کوئی الکا ده استبدالي قوت استبدالي قوت لا ځان له فیصله کې تر مشورې استبداد كيو استقلال علينا فمم أهل بيت رسول الله مبارك بنو هاشم بالأمر وأمر الخلافة وكنا نرى يا نورا نظن لو إذا ترى بسم النبي عليه السلام عليه ذلك نصيبا يوحي هذا مشورة ورا مخيمون من المشاورة ولا لا ذكر المشاورة دي ولم ننسى تعارض راضي كمشاورة ناقل نفضلك وما أعطاك وساق سر راضي لك نصيبا من الإمارة يا نصيبا من الخلافة نقبل لك وي ما أعطاك وي لن منفس وي ساقه الله وي تعرض هذه لك مشورة ومويت من مشورة يسدان لك أنا لا ولد قرب الثاني النبي إلى سيدنا حتى فاضت قبيل الاسترقد أبو بكر فلما تكلم أبو بكر قال ألا تدوي والذي زمان قصد الله فذات أغذات تنزل على رب الآخر بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ماذا أن أصلت إذا وصلكم تخفى القرابة بالكل أولا كتمانا فدي خفة إمام فاطمي لسنة ولا أخبري كده خفة كنا وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال إذا قلت لي إذا خيبر ما مضي إذا خمس أو إذا بنو نذير فإني لم أعرف في عام ما فكرة كانت مطالين لك حديث بعد ما نقول في غمر مبارك مثل ما مال بخيلات كده ولم أترك أمرا وما ندري فيه وقال بما ندري على كم يسمع وجبر إذا كان في أمر أمواله إلا سنة فإذا فخبر لكن ما دور لكن اختصار
تفصیل یې ووایه ما ته ګوره لګوندې اختصار دی تفصیل یې علماء لیکلي دی دا موږ خیر تا سره ځکه مشوره نه ده کړې چې موږ مشورې ته سم شوي نه دي موږ د رسول الله مبارک پر تجهیز او تکفیر کې مسؤل دي کې اطلاع چې بنو ساحله کې انصار یو ډېر شوي دي او قتل خلیفه او موږ چې خبر شو عمر ته ویل شمه بلکې عمر خبر شو دی بوته ولد لا یو سړی مخې راغی هغه شابه دروازه کې خلیفہ مقرر چې موږ ولد سعد بن عباده تبع هذا په او صحابه انصار څنګه کوي موږ الله امیر مقرر امیر مقرر او رسول الله مبارک دا فرمایلی چې الائمه من قریش بس کې شو هغه وجه دا چې دا حدیث مشهور چارهونه کې دي نه دی وي انصار ټول چاره نه دي علامه مفسر حدیث سره کوي نو بیا د سنت اتباع خو بس صحابه سره عجیب وکړه فورا باندې څه دي اوس ګوره هغه وته څه وایي هغه وی ښا د دې اي غیبت من قریش نه مخکې ورته عجیبات فاضي وي تاسو راځي د پاره د خپل وطن خو باسه بس تاسو نه قبل تاسو به مونږ کوي اوس باندې راځي هغه وی دا خبر کړی او حدیث الائمه من قریش د دې جواب کې امیر ته وی مننا امیر ومنكم امیر طبعا راځه کړه الائمه من قریش یو تاسو نه سمې دا کې دي شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا ابو بکر صدیق کړه لاسته هذا تربيعه انصار فاصل البيعه كثير سبحان الله جبل خطا هذا يو حديث مولانا صديق رسول الله قوم يوم حكمت او استاد له سبب دا وسوته راځي چې واقعي مکه خو د مدینه دا امام رفیع مکه مهاجر ولې خلیفہ شو مولانا صاحب دا بادشاہ به یوازې د مدینه نو دا بادشاہ به چاو د ټولې دنیا نو د انصارو نه کې یو سړی بادشاہ شوی وي نو ممکن دی چې د مدینه خلکو منلې وي مهاجرو هم منلې ورسره ځه لیکن د تاریخ خلکو د مکې خلکو د یمن خلکو د شام خلکو د مصر خلکو ممکن دی چې نه وي منلې او د پیغمبر د خاندان سره څه پوره شي دا ټول بیا معنا دیو جن رسول الله مبارک نو او ابو بکر ورته چې هغه کې حکمونګه صبر کو غم جوړې ده که انصار امیر مقرر کړی وي یا به مخالفت کو یا به موافقت کو اتباع وکولا که مخالفت کو قتال بالمسلمین راځي خو یو مسلم موږ معذور کو او که موافقت اتباع کوله مخالفت نه نو دا وخت دې ته جوړ نه یو چې عباس سره عثمان سره رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص سره د فقاهه صحابه سره مشوره کړې مشوره نه کېږي بس اخوي شوي بټيره خشوا رګيله ختم اذا ختم اذا تکاتم بیا تاسو ته کوم بیګاله ټول خلکو مخ کې بیا ورسوي وتا تصوي بس كل حديث تعريف فلا سنة ترجوه فقال علي لأبي بكر ما عودك على عشية عشية زوال نفس ما ذكر تموي ما خالف ما سلطان تبوي دغه وقت خلق جمعي بالجماعة يعني الحدود ما ذكر الوصفة أبو بكر الزهرة منطقة رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي ذاك شأن أو تخلف ذاك بيعتنا وعذر ذاك بالذي اعتذر ما دي وجه البيعة كنا كتاخذ مغلقهم مشورة ولا مشورة ثم استغفر وتشهد علي بالاستغفار ثم استغفر لا تشهد كشف وتشهد علي لا غير بس على تشهد به خذ فعظم حق ابي بكر ابو بكر حق بيان وحدث او ذي خبر بيان انه لم يحمل باعث ذلك الزوري هو علي لرا على الذي صنعه بتاكيد بيعت تشبه ماشي نفاست سيالي ابو بكر هذه نشتا او الانكار على الحق فضله الله به داغي انكار انكم الله تعالى فضيله رسول الصحابه وركل ولكن كنا نرى نظن لنا في هذا الامر نصيبا من المشاوره والثبت لكم استفسار كده فوجدنا في انفسنا مقبل فضل الله او تطبيعات کومه ګله ختمه
فاستربا بذلك المسلمون وقالوا أصبت خليق خليق بخيرك إلى الحق أو استبعاده بهذه وكان المسلمون إلى علي قريبا إلى راجع الأمر بالمعروف أمر بالمعروف فجره رجع أبو بكر الصديق أولا خاص مشروع إذا اختلاف نيسا أشياء كان اختلاف بالكلام فليها صلنا علامات أهل السنة والجماعة شيء أن تحب الحرمانين تكشف خبر لدوار زمان الصلاة محبت بل يا عثمان أو غير علي وتفضل الشيخين أبو بكر وعمر أو تمسح على الخفين هذا أهل السنة والجماعة على مدى فتقول لما اختلاف الشواب وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي بمناسبة إلى خيبر ذا أموال كفات وجه خبر وجيه قال أخبرني عمار عن عائشة رضي الله تعالى عنها من بيقول لك تجرون ما له شو شابه ما كذا صواد بن غزيان بنو عازم قبيلنا كثير فجاءه بثمر جنيب أعلى قسم فكره فقال ثم كل ثمر خيبرها كل ذاتي وقال لا والله كل ذاتي نريد يا رسول الله إن لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين نريد الصاع وكل يوصف والصاعين دو بدريو تسوال قوا تعرض رأي في يوصف بدريو كنون دو بصدور فكار ذا فجر أنواع كلامهم يونا دو ورقو يوبي بل نوع لغخي دري ورقو ندوبي فقال لا تخلص ما قد خصوص شو جنس يولي قدر فكيري بر الجمعة قرأ تخبل كجوري دي بول بخلصك بدراغمه وابطع بالدراهم الجنيمة أو بعض دراهم وبعض أعلى ولا تكذب من طرف تخبل كده خلصهم ما تقرأ ذا دور قوم تيوراكي دی باشو کنه زه اوس د خپل په پیسو خرڅ کوم په پیسو بتانا والم نو دې کې وته دونه په پیسو یې پاغه سړی مخالفه او په بل چې خرڅ کنه باغې خرڅول شي مو دغه ماره خبره ته ما د خپل پتا خرڅ کړ او په هغه پیسو مستانه واغشت چې یو مقصد ما 2 کیلو در باندې په 1000 روپے خرڅ کړی او ستاسو کیلو په 1000 دي دا لکه 1000 مرا کوپای کې دا کیلو راکا ټیک شو دا حیله شو هذا اللي جاء لا حيلة نو كتاب الحيل کے بتفسيركم يو بدا دليل پیش کو بيع خرصتا الجمع بالدراهم فدي خرصه كما بدي خرص فدي خرصه كما بدي خرص سو مبقع اشتري والا بالدراهم الجميل بتا قدا سے اے جبلی ما دوالي اوراتا ربا شو او قطعه میں لك درجو بسو اخلي شل تلا خپل کیلو پسو خرڅه پهلا تمہارا فشل پتا شو د پاګه شلو کې د خپل را چې مقصد کې جایش خود بيدك الضغطا في زبد السل شكيوة لا تبدأ الله وتحيلة خذ بيدك الضغطا ولا تحذر يوم إذا الشلو ذا سلو شكو جاروا ليستطيع وتحضر الله فلا حيلة يوسف من يتراك في أحنا حيلة سيما دا يوسف أمر بإن شاء الله ترى أو بعض الشيء المنغم حرام قانون بعض الشيء المنغم حرام قانون أو إن شاء الله كتاب الحيل في تفصيل ذلك وقال عبد العزيز بن محمد عن المجيد عن سيد عن أبا سعيد وأبا هريرة على كذا خاص مطالب الشيطان خاص فاروق أو راجل في الباقي النبي عليه السلام بعث أخا لبنو عديد أنصار خيبر فأمضي في بيته أنا في المدينة لأن كمان بواب سيد المستوى شابته وقال النبي صلى الله عليه وسلم او خيبر أغيبي من بريدة دازبكي بدلو كروني مبدن ستاسو زمك ستاسو أدر بيو كرو أن يعملوها ويدرعوها ولهم شطر ما يخرج منه شطر نيجة شطر مطلق حيث نمى مرادرة شابت يهان لا رب يهود نوني فمستقران شابت لا يوخذ وزينبي نمو أمر زمن دوڑے بابو کی نیا وحو پاره کی وته نه راځي رسول الله مبارک د لوچه تکړه کې
صحابة المقرأ وبيع الصحابي يوم ولا يخرج بشرك من الرأي المعروفة والفاضل هذا خذ بها مسلمان لكن عليه اتفاقا بعقيد مثلا وإذا حدث عبد الله بن قال حدث قال حدثنا سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعن محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بس حاجي قبل كتاب السؤال बिल्कुल ये आपको खबर से जब बीमार थे जब बीमार है अबू बकर असल अस्मा बिन्त उमैस पर थी هذا أبو بكر زوجها دقة في عيني ذيك أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها دا خدمت دا فاطمه د بیماری ټول د ابو بکر دي دا نه وانه یې وفا دا ابو بکر دې نه خبر او جو دا روانه ده د ابو بکر بیبي خدمت ولې کوي اسماء بنت عميس زوجة ابي بکر رضي الله تعالى عنها ورا خدمت کړي والأمراء من المسلمين في هذا الزمان ليس من قريش بس بتاعي نشوف وصلنا إلى هذا الرجال كذا والرجال والغوصان كان من ذي من كان الأئمة الإمام مشر بعد شعر الأئمة من قريش الإمام في الأئمة الأحرار